حرمینو نازوال بلال سسو د جانان څنګه راغلی بلال سسو د جانان څنګه راغلی بلال سسو. حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمای چې ما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره درخواست وکړي چې اے د الله رسول ما ته ایسه وصیت و فرمایه. حضور صلی الله علیه وسلم راته و فرمایل چې د تقوا اهتمام کوه ځکه دا د ټول امور جار دی. بیا ما عرض وکړ چې اے د الله رسول ایسه نور ارشاد راته و فرمایه. نو حضور صلی الله علیه وسلم راته و فرمایل چې تلاوت د قران مجید اهتمام کوه ځکه دا په دنیا کې ستا د پاره نور دی او په آخرت کې ستا د پاره ذخیره ده. تقوا حقیقتا د ټول کارو د ټول امور جر دی. په کم زړه کې سي د الله پاک ویره پیدا سي هغه به د ټول معصیت څخه به محفوظ پاتېږي. په هیڅ معصیت کې به بیا گرفتار کیږي نه او د هر قسم تنګي سبا د محفوظ پاتې کیږي. پر دغه بیا هیڅ کله تنګي نه راځي. د جذبو دنیا کې ښکلی بلال سسو په بطحا کې زوري دلی بلال سسو حرمینو نازولی بلال سسو د جانان څنګه راغلی بلال سسو